أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. کلا خبردار بل لا تکرمون الیتیم بلکی تاسو عزت نور کوي یتیم لا ولا تحاضون او نترغیب ور کوي تاسو على طعام المسکین په مسکین باندې خوراک کولو وتأکلون التراث او تاسو خوري وراثت اکلا خوړل لما راغندولو سرا وتحبون المال او تاسو مینا کوي مال سرا حبا جما ډیر زیات مینا کلا خبردار اذا دکت الارض چې کله وټکولې شي زمکا دکن دکا داغي ټکول وجاء ربك او رابش استاسو رب والملك او فرشتي صفا صفا صف بصف وجيء يومئذ او روڑلے بشی باغ ورز باندی بجهنم جهنم يومئذ پا آغا ورز یتذکر الانسان یادی با انسان وانا له الذکرى او اس فیده بورن کی داغ یادول دتا یقولو اغا یا لیتنی های افسوس پا ما باندی قدمت لحیاتی چسخو می استولے وی پخپل جن کی مخکی فيومئذ بس پاغ ورځ باندې لا يعذب عذابه احد هیڅوک بم سزا نه ورکوي د رب د سزا پشان ولا يوثق وثاقه احد او نبشي تړلې داغه د تړلو پشان یا ایتها النفس المطمئنه اے اطمینان والا نفسا ارجعی الى ربک راوا پشت د خپل رب طرف ته راضیتن اغنبت راضی مرضیتن او غبطان راضی فدخلی فی عبادی بس داخل شزما پا بندگانو کی ودخلی جنتی او داخل شزما جنتا اکثر مقاماتو کې چې ده کمی کوتاهی کیږي الله تعالی په دې کې د بعض کوتاهینو چې ده ذکر وکم وی فرمایل کلا خبردار د کلا معنی پخه خبرم کولې شي او خبردارم کولې شي بل لا تکرمون الیتیم بلکې تاسو یتیم له عزت نه ورکوي داغه خبرګيري نه کوي الله تعالی تاسو له مال در کړی دی تاسو په عزیز رشتہ دارانو کې په محله کې په ملک کې یتیمانان دي تاسو داغه خیال نه ساتئ نگرانی نه کوي داغه ضرورتونه نه پوره کوي دا تاسو ذمہواری ده لیکن تاسو هغه پوره کوي نه نو الله تعالی به تاسو پر رزق کې تنګي اچي او د یتیم حصہ چې کمای هم تاسو خورئ او داغه حصہ دیانتداري سره غل نه ورکوي داغه حق تاسو اخلي دا اوس تاسو وګورئ کنه په دې علاقو کې څومره ظلمونه شروع دي
فلسطین کې غزا کې دغلته څومره ماشومانان هغه یتیمانان شو خو زمونږ چې دی اړو پروا نشته دی مونږ او ما هغه چې دی د الله تعالی په نافرمانۍ کې چې دی لګیو کم از کم یو 2 رکعات نفل خو کولی شو کنه چې الله پاک دې خلکو باندې رحم وکړي خلکو ذمہواری ده د دې مالدارو خلکو چې د یتیمانانو خیال وساتي او دغه شان دا د حکومت ذمہواری ده چې دا فریضه ده دغه چې د یتیمانانو ماشومانو خیال وساتي داسې ډېرې کمې ادارې دي چې هغې کې یتیمانان چې دی خلکو ساتلی دي هغې کې یتیمانان مسافر غریبانان وي ای سره امداد کول پکار دي داسې ادارې هم جوړې دي او هغې کې یتیمانان ماشومان له تربیت ورکوي نو صاحب استعداد خلکو له پکار دي چې ای سره چې دی پوره مرسته وکړي نو الله تعالی فرمایي بلکې تاسو د یتیمانانو خیال نه ساتئ د یتیمانانو حق چې دی هغه تاسو نه ورکوئ هغه کې تاسو کوتاهي کوئ او دویمه کوتاهي څه ده ولا تحاضون علی طعام المسکین او نه ترغیب ورکوئ د مسکین د خوراک الله تعالی تاسو له مال درکړی دی نو هغه یتیم په مسکین باندې وخوروئ لباس انتظام وکړئ د هغه ضروریات پوره کړئ که خپله متوفق نه وي نو نورو خلکو ته ووایئ هغه اماده کوي چې یاره دا فلانې کس دی دا مسکین دی د خیال وساته غریب دی مسافر دی د خیال وساته غریب سره د خوراک درک نه لګي د خیال وساته د کرایې درک ورسره نه لګي د خیال وساته د بچو د کپړو ورسره درک نه لګي ته د خیال وساته زما مسلمانانو تاسو هم چې دی دا وینا کولی شئ هر یو مالدار ته او درېمه کوتاهي وتأکلون التراث اکلا لما او اخرى تاسو خورئ وراثت راغونډولو سره لکه همداسې نه ښې راغونډ کوئ نو بیا یې ښه ټیټ وراثت وخورئ خپله حصه م وخورئ او د بله م وخورئ د خویندو حصې م وخورئ او د لوڼو حصې م وخورئ او لوڼو ته وایئ چې پلار مو چې دی بس بچی غریب دی ګورې چې دا دغه رانه ونه کوي مطالبه رانه ونه کوي وروڼه دي لوري بس دا یو 2 مرلې ځای دی پوه شوې او دی نه به چې دی څه تمه ممه نه کوئ څنګه چې ستا هغه بچي دي هلکان دي بچي دي داسې دا لوڼ هم ستا بچي دي نو د دی حساب هم دی له ورکې دا د کلي خلک نه دي دی اکثر چې دی د لوڼو خویندو حصې وخوري او وله نه ورکوي که ونه مطالبه کوي نو ورسره مړی ژوندی پرېږدي چې تا ولې خپله حصه وغوښته تاسو د خویندو حصې هم خورئ د لوڼو حصې هم خورئ د ترورینو حصې هم خورئ نو دا نه دي پکار بلکې خپلې حصې ټولو له ورکول پکار دي څلورمه کوتاهي دا ده وتحبون المال حبا جما او تاسو مینه کوئ مال سره ډېره زیاته مینه حلال او حرام کې تاسو تمیز نه کوئ جایز او ناجایز طریقې پروا نه ساتئ چې کوم ځای کې حلال ملاویږي حرام ملاویږي تمیز نه کوئ بلکې بس را چلوئ پخوا به داسې مسلمانانو چې د کوره به وتله لور به ورته رامخکې شوه چې ای باجانه ښځه به ورته رامخکې شوه چې ای زما خاونده خور به ورته رامخکې شو چې ای زما وروره تو خو بار ته ځې مال ګټلو پسې ځې خو مونږ به نارې نهورې تېرې کړو خو مونږ به د حرامو یو لقمه کور ته راونړې بلکې مونږ له چې څه راوړي هغه مونږ له حلال راوړه او نن سبا وخت کې چې دی اړو دا پروا ښځې کوي نه چېرته د خپل رور نه پلار نه یا زوی نه خاوند نه دا تپوس کړی دی چې دا نن دی دا پیسې زیاتې راوړي دا د کم طرف نه راوړي کم ځای نه دی راوړي نه بلکې تمیز نشته د حلال او د حرامو بلکې بس خوراک دی راخکل دي او خېټه مړول دي چې دا هیڅ چریم نه مړیږي یو به د قبر په خاوره مړیږي
مخکې وای کله خبردار اذا دکت الارض دکن دکا چې کله ځمکه وټکولی شي او په ټکولو سره هغه ریزه شي او دا تمام غرونه چې دي دا به اوچت کړلی شي او دا کمې کندې چې دي دا به ډکړلی شي ډکې به شي دا کمې کندې چې دي ځمکه کې به چې دی اونچ نیچ نیم او نه به پکې څه موړ وي صفا بالکل همواره به وجاء ربک راجی بستا رب والملک و فرشتی صفا صف در رب تعالی دراتګ یو مسلک د متقدمینو دی د متاخرینو دی درېمې صدۍ پورې محدثین فقها تبا متقدمین ویلې کیږي او د درېمې صدۍ نه وروستو چې کوم فقها او محدثین دي هغې ته متاخرین ویلې کیږي متقدمین وایي چې الله تعالی برازي چې څه د هغه شان سره لایق وي الله تعالی فرمایي الرحمن علی العرش استوى رحمان په عرش باندې مستوي دی څنګه نو موږ د یو شي سره چې د تشبیه نشو ورکولی چې داسې الله تعالی په عرش باندې مستوي دی لکه اوس موږ دلته ناست یو که نه نو موږ داسې نشو ویلی چې الله تعالی به داسې ناست وي تاسو دغلته ناست یئ د دیوالونو میوانونو سره تاسو دا داسې نشئ ویلی چې الله تعالی به داسې ناست وي څنګه چې د الله تعالی د شان لایق وي الله تعالی هغه شان ناسته ده نو همدغه شان به د الله تعالی راتګم وي څنګه چې د هغه شان سره لایق وي او متاخرین فرمای وجاء ربک نه مراد جاء امر ربک یعنی د الله تعالی حکم براشي چې څنګه استوا علی العرش کې مراد حکمرانی اخلي یعنی په عرش باندې د کېناستېدو مطلب دا دی چې ټول کائنات الله تعالی کنټرول کړی دی حکمرانی کوي الله تعالی نو دغه شان چې دی وی ونه د الله تعالی حکم مراد دی جیء یومئذ بجهنم او رو بړلی شي جهنم اویا زره فرشتي به چې دی د جهنم داسې راکاږي او رو بیړي او د الله تعالی عدالت کې به پیش کړي تاکہ ټول خلق د هغې منظر وګوري الله تعالی دې موږ محفوظ وساتي وبرزت الجحیم للغاوین او ظاهر به کړی شي دوزخ په ګمراهانو باندې او مؤمنانو تبا د جنت نظاری وازلفت الجنة للمتقین او نزدې به کړی شي جنت پرهیزګارانو خلکو لا یومئذ یتذکر الانسان په دا ورځ باندې یادی انسان خپل کوتاهینې خپل ګناهونه به یادی وانا له الذکرى او هیڅ فایده به وله نه ورکوي هغه یادولو لکه څه چې پاتې شو دنیا کې پاتې شو کنه هغه وخت کې به تا ته د ګناهونه ټول هر څه به تا ته مخامخ شي خو تاله به هیڅ فایده نه درکوي ته به شرمنده کېږم په دغه ورځ باندې پښیمانه به یې ندامت به کې او وی به یقولو او وی به انسان یا لیتنی های افسوس په ما باندې قدمت لحیاتی چې لږ څه خو مې استولی وی په ژوند کې چې ما د دې خپلې دې زندګۍ دپاره خو مخکې نه څه راستولی وی که نه اوس دوا ویلي نه ما سوا زه څه نشم کولی فیومئذ لا یعذب عذابه احد په هغه ورځ باندې به هېڅوک هم سزا نشي ورکولی د رب د سزا په شان د دنیا د اور نه به د دوزخ اور یو کم اویا ګناه تیزي لا يموت فيها ولا يحيا نه به مري په دې کې او نه به پکې ژوندي پاتې کېږي مز کې به
ولا یوثق وثاقه احد او نشي به تړلی داغه په شان څوک تړلو پلاس او خپو کې به ورته هتکړۍ نه واچولی شي بیړۍ نه به ورته واچولی شي په سټ کې به ورته توک واچولی شي فی سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلکوه داسې زنځیرونه چې د هغې لمبایي به 70 گز پورې وي هغې باندې به دې تړلی کېږي نو فرمایي یا ایتها النفس المطمئنه اے اطمینان والا نفسا ارجعی رواپشا الى ربک خپل رب طرف تا راضیه مرضیه تداغن راضی او غستان راضی دے قرآن پاک کی د دریو قسمه نفس بیان راغلے دے یو نفس اماره دے بل نفس لوامه دے بل نفس مطمئنه دے نفس اماره هغه دی چې هر وخت د بدۍ حکم دله درکوي او هر وخت چې دی تا ته د بدۍ خیال اچوي ان النفس لاماره بالسوء بېشکه نفس دا حکم ورکوي انسان ته د برایۍ که د شپې وي او که د ورځې وي مکر و فریب او دروغ بس دا به ستا چې دی دا نفس به تا ته وایي نفس لوامه آغا دا نفس لوامه آغا دا چې کوم په غلطۍ کولو باندې ملامت کوي تا یعنی غلط کارم در باندې وکي او بیا دې ملامته کوي چې چا درته وایي چې کوه دا اوس ورته ټینګ شه که نه چا درته وایي چې داسې کار کوه بل نفس مطمئنه دی آغا دی چې کوم په نیکیانو کې لګېدلی وي او برایانو ته نږدې ورځي نه عقیده یې صحیح وي مونځ کوي روژه نیسي او ټول اعمال دین حق مطابق چلی الله تعالی فرمایي اے نفس مطمئنه را واپس شه خپل رب طرف ته رب ستا نه راضي دی او ته د هغه نه راضي فادخلي فی عبادي بس داخل شه زما په بندګانو کې چې کوم په جنت کې دي وادخلی جنتی او داخل شه زما جنت ته الله تعالی دې مونږ ټولو ته نفس مطمئنه را نصیب کړي